خدای ته داسې رجوع شي لکه دا بادشاه چې و قرآن تلاوت کوي او دې ځای کې ونختو چې کل یوم هو فی شان، هره ورځ د الله په نوي شان. ټوله شپه تېره شوه څه پته ورته ونه لګېده. سهار دربار ته چې راغی وزیران ناست دي ټول، خپل وزیر اعظم ته وایي چې واورئ نور کار به تر هغې ټک نه کوئ چې تر څو پورې د قرآن د دې آیات جواب ما ته نه را کړی. ما بیګا په ټوله شپه تېره کړې ده. الله وایي چې هره ورځ د الله په یو نوي شان کې، نو هره ورځ د الله نوی شان څه شی دی؟ وزیر اعظم ته ته به جواب راکې. وزیر اعظم نه پیده دغسې بوله که دا زمونږ خریټیا استاد چې دی. نو هغه وی جی یو شپه مهلت ما ته راکړه چې زه سوچ وکړم. مهلت دی دی خو ګورئ مونږ خوشحالېدو چې هله ګیرې والا صدر صاحب راغی، ملک به ټول دین شي او ډېر بزرګ راغی. بله ورځ اخبار کې فوټو راغلی دی د ډومبۍ ورځې ناوې لی په سر لاسې لاس کې ښه دی اخبار والا ته لاندې لیکي چې صدر صاحب دلہن سے پیار کر رہے ہیں. د پردي سړي څه کار دی چې زما د ډومبۍ ورځې د ناوې په لاس باندې سر باندې لاس اوس خو چې خبره درته څوک کوي چې دوا راکړه وکړئ خدای دې هلاک چې پناه شي چې څومره ژوندی پاتې کېږي ډېرانې بوی پرېږدي، خو چې ورک شي چې د دې ځمکې لاندې شي چې دا بوی ورک شي. دا ملک دی، دا قوم دی. علماء هم ورشي ورسره ملاقات وکړي. صاحب پرائم منسٹر سے ملاقات کر رہے ہیں اور صدر سے گیرے را پریخی وی جماعت با غروی تا بناستے پکے ہک پشانے گیرا بستا پا نام لگی لکا سک پشانے. دی گیرے نا خود سک گیرا خدا چه کمی گیرے خزو تلار جارو کئی دغا گیرو نا خود سکانو گیرے خی دینا خواخ خدی چه دا پٹو کی ولاری. وزیر اعظم شپا محلت راکا کور تراغ سملاست وزړه کې خیال کوي چې مولانا تپوس کوي نو دا خو وزیر اعظم یم اوس مولانا به څنګه تپوس کو. غلام یو هغه چې صاحب ولې خپه پروت دی ویلې بادشاه رانه یو مسلې تپوس کړی دی او زه پې پوهېږم نه. وی څه مسله؟ وی کل یوم هو فی شان. سورت رحمان کې الله پاک وایي چې هره ورځ د الله پر یو نوي شان کې. د دې جواب ماله نه راځي نو زه به بادشاه ته سبا څه جواب کوم؟ غلام ورته څه وایي؟ غلام ورته وایي چې صاحب ما بوزه بادشاه ته زه به د دې جواب ورکړم. زه وزیر اعظم یم زه پې نه پوهېږم او ته به څنګه جواب ورکړې؟ ورته وایي چې جی دا قرآن چې دی د غریبو په میراث کې رسېدلی. د قرآن خدمت ټول عمر اوږو نهرو خېټو کړی دی. اوس د طالبانو ته یم چې په اوږې خېټه چا قرآن زده کړی هغې م وګوره او چې اوس تا پټاک پړسېدلې روټۍ چې خورئ که نه د نن بیانو اوس ځان هم وګورئ چې تاسو قرآن زده کولی شئ که نه. د اوسني نه زده کوئ دا ګرځي ټول داسې برګي چرګي. په دې جومات کې به مونږ سبق ویب سړی روټۍ به مو خوړې او سبقونه به مې دې کې سړی وظیفې به مو خوړې. قرآن د غریبانو په میراث کې رسېدلی دی. غریب پې پوهېږي. ویلې ښه ده. سبا له ځان سره راوستو بادشاه ورته ویله مسله دې حل کړه. ورته وی چې زما دا غلام به د کل یوم هو فی شان جواب درکړي. بادشاه مریان شو چې غلام به اوس بادشاه له ورته ویل بچیا وایه کل یوم هو فی شان هره ورځ د الله په نوي شان کې. نو هره ورځ د الله نوی شان څه شی دی؟ غلام ورته راپاڅېدو دربار لګېدلی دی. ورته وایي جی هره ورځ د الله نوی شان. تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اے بادشاہ هر ورځ د الله نوی کار دا دی چې شپه په ورځ کې نه باسي او ورځ په شپه کې شپه وي ورځ پې رانه نه باسي رڼا جوړه کړي. ورځ وي شپه پې رانه نه باسي تیاره جوړه کړي. یو کار هره ورځ د الله نوی شان دا هره ورځ. دویم نوی شان د الله دا دی چې د ژوندي نه مړی پیدا کړي او د مړي نه ژوندی پیدا کړي. بادشاه ورته وایي چې په دې ډومبۍ خبره خو پوه شم چې شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې خو د ژوندي نه مړی پیدا کړي او د مړي نه ژوندی پیدا کړي په دې پوه نه شم. ورته ویلی بادشاه چرګه ژوندی شی دی او هګۍ تی مړه پیدا شي. هغه ورځ د یو هګۍ ما ته چا وښوده
د چرګي اگای دا محمد پی لیکلی صفا یو دمره غوندې کاڼی دی د غره دو ځایه کې په محمد لیکلی پاس او بیا د هغې نه لاندې داسې لیکلي چې کاتب به هم داسې ونه لیکلی کاڼي کې نقش ما ته چاوي دا کاڼی مال دا هغه کاڼي نه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کومه لاره تېرېدو کاڼو بوټو به هم ورته سلام کول دا هغه کاڼي نو ورته وایي بادشاه قبله عالم چرګه ژوندی شی دی اګی تې مړه پیدا کړي اګی مړ شی دی او بچی تې ژوندی رو دا د چا کار بل نوی کار دا الله هر ورځ دا دی چرګه ژوندی شی دی اګی تې مړه پیدا کړي اګی مړ شی دی بچی تې ژوندی رو بس دا هر ورځ دغه شی بادشاه دماغ کې گونج پیدا شو او خپل وزیر اعظم ته وکته ورته وی چې ته پې نه پوهېدې په دې وی نه جي وی ته د وزیر اعظم قابل نه چې ته په دې نه پوهېدې وباسه دا د وزارت جوبه دی او دې غلام ته یې واغوندوه وزیر اعظم هغه عبا وویسته او غلام ته یې واغوست او ټول دربار ورته شاهي سلامي وکړه سلامي وشوه غلام وزیر اعظم راپاسېد وی بادشاه غوږ کېده چې اوس په دې ټکي درته د الله یو نوی کار بل وښیم اوس ټول دربار ورته سرنګون شو ورته وی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اے بادشاہ عزت ورکول والا خدای دے و انسان ذلیل کون کے خدای دے امغا ورز دا لانورم ندے پریوتے دا وزیر اعظم زی غلامم لو مغا ورز دا زی وزیر اعظم کرم و دا زما غلام کرو یو منٹ نو دا اللہ ارہ ورز پر نوی نوی شان ارہ ورز پرون گورا سشانو نن گورا سشان دے سبا بگوری چی سشان ارہ ورز بنوی کرتوتو ندا سے گوری چی عقل بدے حیران شی دا عقل رسائی بورتا بالکل نکی دے وجنا عزیزانو ہمیشہ دا پارا سوچ گو رہے دا خدای پا دین کی کوئی ہمیشہ دا پارا سوچ دا خدای پا دین کی کوئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کی کوئی دا خدای پا قرآن کی کوئی ہمیشہ دا پارا سوچ تاسو پا ایمان ہوئی چنن دا دنیا دار سڑی دا خبر دا پارا چه سڑے خلق سمرا غوگ دی دمرا غوگ دی قوم چرته د خدای قرآن ته یې خیر د خدای دین ته یې خیر نو خبرې خو اصلي د خدای دی یا د پیغمبر دی د بل لا څوک دی چې دغه خبرو کې بم خوان دی یا خوان په هغه خشي کې دی چې کوم د خدای عاشقان دی یا د جناب محمد رسول الله عاشقان نو سنشتا په خدای قسم غرق بشي تبا بشي عمر لبجاړی څوک بم جړا نشي رکاوي عمر زه ایمانی درته وایم حدیث کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې کله به کور ترانه وته نو دا به وي چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر خدای ز پتا سره پناه غواړم د قبر د عذاب نه حضرت عثمان به چې قبرونه ولیدل جړل به ولی جاړي دې زینو ته وسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره ما د پیغمبر نه اوریدلی دي چې د دې ځای غړومبی شپه چې دا د خدای ټولو سختو ته هسته غړومبی شپه در باندې را روانه ده اوس خو ډېره نږدې شوې ده ډېره تاسو ګورئ هره ورځې شپېته هلته مړه شو څلوېښت هلته مړه شو 50 هلته مړه شو د دغه بلا پیټي خو داسې سپېره قدم دی چې پرې راغلی دی بس بې د مرګ نه بل شی نشته ټوغکۍ در باندې راوستی دا لړۍ وجنګېده دا ریل ګاډی وجنګېدو شپېته مړه شو 40 مړه شو مونږ صرف داسې 40 مړه شو یو ګوګو غوندې دی مونږ سره 40 کسه مړه شو دا نه چې ړدې پې درد وکړي چې 40 کورونه وران شو 40 ښځې کونډې شوې 40 بچي یتیمان شو ړدې درد وکړي پې باندې نن دا احساس شته دی قوم 40 مړه شو دومره مړه دي دا لیډرګي غوندې نه دي دا اوس لیډر النګه شوی دا خو چې څوک ګوري لیډرګي راوړی دی د دوانو اخبار والیم صاحب لیډرګي دی خدای ته وګورئ عقل وکړئ او د خدای په دې کائنات کې سوچ کوئ فکر وکړئ چې چېرې خپل ځان ته او د الله د کائنات ته سوچ نه دی کړی
هغه قومونه د قومونه الله پاک تبا کړی دي او کوم قومونو کې چې سوچ وو هغه نه الله پاک هغه خلق جوړ کړی دي چې د اسمان نه به ورته سلامونه راتله پخوانی بادشاهان چې کم تیر شوي دي عزیزانو په هغې کې داسې خلق هم تیر شوي دي لکه حجاج ابن یوسف چو چې د ټولې دنیا ظالمان راجمع کې او هغه په یو تله کې واچي او حجاج ابن یوسف په بله تله کې واچي نو دی به پې دروند شي داسې هم تیر شوي په دې بادشاهانو کې داسې خلق هم تیر شوي دي چې کورونو کې به ټلی لګولې وي په هغې کې یو جهانګیر بادشاه تیر شوی د ټلی دا مطلب و چې که په نیمه شپه کې هم زما ملک کې چاته څه تکلیف پیښ شو نو دا مزه به راکاږي او ټلی به وغږېږي او زه به ورته راوځم داسې هم تیر شي اوس دې وخت کې مونږ او تاسو ټول ګورو چې د انسانیت بوی مونږ نه ووتو انسان نه بالکل درنده او وحشي جوړ دی هغه زمانه بله وه چې ستا به په سر خوږ شو نو ما به در سره په ته به ځان ونیوو مسله دا ده چې په مشرق کې یو خبره ته واورې چې مسلمان ته دا تکلیف شوی دی نو د مغرب مسلمانانو ته په هغې باندې څومره غم پکار دی اوس د دې خبرو تصور نشته اوس یو دیوال اخوا ډولکي غږیږي واده دی او دیوال دی خوا مړی پروت دی ویرونه کیږي